السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې درته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو، یحیی ماشومې 10 ورځې پس د کوهي نه راوباسلو. د یحیی ماشوم لاش نه دی خراب شوی. هغه 10 ورځې چې په کوهي کې تېرې کړې مړو اس یو لاش پروت و. هغه لاش راوتلو نه پس چې د کلي خلکو هغه لاش ولیدو، نو د کلي خلکو څه وینا وکړه او د یحیی ماشوم مور او پلار څه وینا وکړه او چا راوباسلو، پوره معلومات درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا وښیئ زموږ هر یو افغاني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو، په سوشل میډیا باندې چې یو واقعه ډېره زیاته تیزۍ سره ویرل شوې وه چې یحیی ماشوم کوهي ته غورځېدلی و. د هغه کوهي غورځېدو نه پس هغه یحیی ماشوم په کوهي کې پاتې شوی و، راوتی نه و. بیا یحیی ماشوم مور او پلار راغله، د یحیی ماشوم باره کې اواز اوچت کو. هغه اواز ډېر زیات بره ورسېدو. هغه اواز زمین خان زمین نور اوچت کو. بیا حکومت په هغې اکشن واخیستو. اوس په حکومت خپل کسان لګیا کړي دي په هغه کوهي کې کار شروع دی. دا ځینې خلک چې وایي چې یحیی ماشوم 10 ورځې بعد ووتو، 7 ورځې بعد ووتو، 6 ورځې بعد ووتو، دا ټول دروغ وایي. یحیی ماشوم تر اوسه پورې په کوهي کې دی، کوهي نه نه دی راوتی. چې کله هم یحیی ماشوم د کوهي نه راوځي نو موږ به تاسو سره خامخا نوې د هغه باره کې خبرونه شیر کوو. خو دوستانو تاسو واورېدله چې یحیی ماشوم په کوهي کې دی او د یحیی ماشوم چې 15 اتیا ګزه کوهی دی په هغه کې غورځېدلی دی او په هغه 15 اتیا ګزه کوهي کې یحیی ماشوم ورک شوی دی. تر اوسه پورې د هغه لاش نه دی پیدا شوی، لاش غیب شوی دی. مور او پلار یې خفه دي، کلي خلک خفه دي، د کلي خلک په ویر باندې، مور او پلار یې په ویر باندې دي. الله تعالی دې وکړي چې د یحیی ماشوم لاش راوځي او د یحیی ماشوم لاش د یحیی ماشوم مور او پلار ته ښه په حفاظت سره میلو شي او چې مور او پلار دې څه نه څه تسلي میلو شي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د نشان اوس خامخا ووهئ زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.